په مخ د ځمکه باندې چې الله رب العزت څومره انسانان پیدا کړي دي، څوک تیر شوي دي، څوک اوس زندگی تیرې، څوک را روان دي. هر یو کس چې کله مري دا په دنیا کې زندگی تیره کړي، نو دا سوچ کوي چې زما نه وروسته به زما اهل و عیال دا دنیا به زما د مر نه وروسته ګډه وړي. هر یو کس دا خیالي. حالانکه تاسې وګورئ په دې تصویر کې دا بره په سټریچر باندې دا مړی پروت دی، لاندې ورته رزق پروت دی. ګوره د چا په مرګ باندې یا ستا په مرګ باندې ستا اهل و عیال دا دغه وخت روټۍ هم نه پرېږدي. دا خلاصه کې چې تا ویسې او دغه رنګې خښتې کې کفن دره درکړي، دومره انتظار هم څوک نه کوي. نو ګوره مړی پروت دی او لاندې روټۍ پرته ده، اخو اعلی ترین قسم روټۍ پرته ده. روټۍ خلک خوري، پروې هم نشته چې مړی پروت دی. نو دا دنیا که ته دا سوچ کې چې زما د مرګ نه وروسته به ما پسې اهل و عیال خپئ، ما پسې به خپل خپلوان خپئ، زما پسې به ورونه او خویندې خپئ، ما پسې به ملګري جاړي، ما پسې به پلانې خپئ، ما پسې به دا خپئ. هېڅوک په چا پسې نه خفه کېږي. که په دې دنیا کې دې ښه عمل وکړه، که په دې دنیا کې تا ځان دپاره نیک اعمال وکړه، نو الله رب العزت په یو لوی درجه به په آخرت کې درکړي، یو لوی درجه به الله رب العزت درکړي. لیکن که تا په دې دنیا کې بد عمل وکړه د خپل دغه بچو دپاره چې ستا په مرګ باندې د هغه وخت روټۍ نه پرېږدي، هغه بچو دپاره دې حرام وګټل، دغه رنګې په یو رزق دې را ګډ وډ او دغه رنګې حلال را پیدا نه که او حرام دې راوړ، نو دغه بچي ستا دپاره تلاوت هم نه کوي، دغه بچي ستا دپاره دغه وخت روټۍ نه پرېږدي. دې وجې نه په دنیا کې داسې عمل پکار دی چې ته الله رب العزت باندې د خپل ځان وبخې، چې الله رب العزت ما په یو عمل باندې وبخې، داسې یو عمل پکې په دنیا کې. ګوره که ته دا سوچ کې چې زه کله مړ شمه نو زما بچي به ما پسې سم جاړي، تلاوت به کوي، ختمونه به کوي او ما به په الله رب العزت باندې بخي، نو دا سوچ ستا غلط دی. کم بچی چې ستا په آواز باندې، کم بچی چې ستا په غږ باندې په دنیا کې مونځ نه کوي، ستا په آواز باندې په دنیا کې مونځ ته نه پاسي، نو هغه بچی به ستا دپاره تلاوت بیا څنګه وکړي، تا به الله رب العزت باندې څنګه وبخي. هغه رونه او خویندې چې هغه په کال له یو بل سره میلاویږي، څوک په مسافرۍ کې، دغه رنګې خور په بل کور کې کال په کال باندې، میاشتو په میاشتو باندې ستا سره میلاویږي، هغه خور به ستا لپاره صدقه، ستا لپاره به تلاوت څنګه وکړي چې الله رب العزت باندې تا وبخي. هغه ملګري چې هغه ستا سره په زندګۍ کې کالو سر میلاویږي، هغه به ستا خیال څنګه ساتي؟ ستا به دا سوچي چې زما پسې به ملګري جاړي، زما به دغه رنګې هر څه به په دنیا کې زمایي، هغه په وجه باندې به الله رب العزت ما وبخي، بچي به مې دغه رنګې وروڼه خویندې به مې، ملګري به مې، خپلوان به مې. نو یو قسم د چا په ښه باندې نه راځي. ته به دا سوچ کې خپلوان به مې تلاوت کوي، خپلوان هم ستا خواره نه راځي. هغه خپلوان چې په دنیا کې ته د مرګ د وخته پورې د خپل خپلوانو نه خفه یې، هغه ستا نه خفه دي، نو هغه به ستا لپاره دعاګانې څنګه کوي؟ نو اصل خبره دا ده چې هر یو کس سوچ کوي چې زما د مرګ نه وروسته به هر څه ګډوډ کېږي، هېڅ نه ګډوډ کېږي. مړ به هم شي، خاورې به هم شي، خو بد عمل لیکلی عذاب هم ته میلاو شي. د دغه ملګري د وجې نه، د دغه بچو د وجې نه، د خپلوانو د وجې نه، د خور او د ورور د وجې نه به تا ته لوی عذاب میلاو شي. دغه بیا ستا لپاره تلاوت نه کوي چې راشه پلانې مړ چې تلاوت ور وکړم. نو اصل خبره دا ده چې په دنیا کې داسې عبادت وکړه، داسې تلاوت وکړه، داسې صدقه ورکړه چې الله رب العزت ستا نه راضي شي. پیسې به ستا نه پاتې کېږي، کپړې به ستا نه پاتې کېږي، رزق ستا نه پاتې کېږي، هر شی چې ته ګټې دا نه پاتې کېږي. نو په دنیا کې نیک عمل وکړه، صدقه وکړه، دغه رنګې خیرات وکړه، چاته ښه خبره وکړه، شاګردان پیدا کړه نیک چې ته مړ شې
چې وروسته ستا لپاره بیا خیرات کوي، وروسته ستا لپاره تلاوت کوي، وروسته ستا لپاره صدقه ورکوي. داسې ځان جوړ کا. او که داسې جوړېږي نه په خپل مال له څه درڅه دی، داسې یو شی پې جوړ کړه چې زه مړ شمه هغه ځای کې خلک نیک عبادت کوي چې ما ته ثواب را رسي، چې الله رب العزت په هغه وجه باندې ما وبخي. بره مړی پروت دی او لاندې رزق دی، نو ستا په مرګ باندې څوک دغه وخت رزق نه پرېږدي. ته وایې چې ما دغه رنګې کفن دفن، دغه رنګې جنازه، دغه رنګې لمبول، دا خو ډېر وروسته خبرې دي. مړی پروت دی په هغه حال وخت کې څوک رزق نه پرېږدي.